لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها او لا الثاني الحرف. هر کله چې فارغ شو مصنف د تقسیم د کلمې نه شروع وکړه په وجه د حصر. استاسو ته وجه د حصر بیانوي چې کلمه درې قسمه ده، اسم فعل حرف. نو وجه د حصر یې څه ده؟ یوه اوله وجه دا کلمه به یا دلالت کوي په ذات، معتبر به پکې ذاتي، یا به دلالت کوي په صفت، معتبر به پکې وصف او صفتی، یا به نه دلال په ذات کوي نه په وصف کوي، دا دواړه به پکې معتبر نه وي. کو دلالت یې کو په ذات، معتبر پکې ذات و، دا اسم. لکه زید امر بکر دا اسما دي. کو دې کلمې دلالت په وصف کا او معتبر پکې وصف او صفتو، دا فعل. فعل کار ته وایي، کار یو صفت. ضربه نسوره دا فعل دی، صفت دی. او کو نه دلالت په ذات کا او نه دلالت په وصف کا، نو دا حرف دی. دا حروف شو. من حرف دی، دا نه دلالت په ذات کوي، نه من ذات دی او نه من وصف دی. نو دا د کلمې وجه شوله. دویمه وجه د حصر کافیه بیانوي چې دا کلمه به یا دلالت کوي په خپله معنا په اعتبار د ذات سره، او یا به دلالت نه کوي په خپله معنا په اعتبار د ذات سره. کې دلالت کوي په خپله معنا بغیر د انضمام د کلمې نه، نو دا اسم او فعل دی. ستاسو نومونه اسما دي، په تاسو دلالت کوي بغیر د انضمام د بلې کلمې نه. زه چې زید ووایم چې ای زیده، نو بله کلمه ورسره نه یو ځای کوم، یوازې زید په خپل مسمه او په شخص دلالت کوي. او فعل ضربه نسوره، ضربه دلالت په وهلو کوي، نسوره دلالت په مدد کوي بغیر د انضمام د بلې کلمې نه. نو کو دې کلمې دلالت کو په خپله معنا بغیر د انضمام د بلې کلمې نه، دا اسم او پیش. خو بیا د اسم او د فعل خپل فرق دی. اسم وضعا مقترن په زمانه پورې نه دی. معنا د اسم وضعا مقترنه په زمانه پورې نه ده. زید عمر بکر خالد والد په دغه اشخاصو دلالت کوي، خو په یو زمانه پورې موقوف نه دی، پر وخت کې کوي. او فعل چې دلالت په معنا کوي، نو وضعا مقترنه د معنی په زمانه پورې. معنی وضعا مقترنه په زمانه ده. نسوره مدد ته وایي، نو مدد به یا په ماضي کې یا په حال کې یا په استقبال کې کنه. ضربه وهلو ته وایي، وهل به یا په ماضي کې یا په حال کې یا په استقبال کې. نو اسم فعل دواړه دلالت په معنا کوي په خپله بغیر د انضمام د بلې کلمې نه. خو د اسم معنا مقترنه په زمانه پورې نه ده، د فعل مقترنه ده. او حرف دلالت نه کوي په معنا باندې، په خپله معنا باندې په خپله انضمام د کلمې غواړي. مثلا د من معنا ده مینه، د من معنا ده شروع کول د یو خاص ځای نه. نو د من معنا شوه ابتدا خاصه. من به په ابتدا خاصه اله دلالت کوي چې هغه خاص ځای ورسه ذکر شي، او چې خاص ځای ورسه نه ذکر، نو من دلالت په ابتدا خاصه نه کوي. سرتو من البصرة، چې بصره ورسه ذکر شي، نو د من معنا به معلومه شي. د اله معنا ده انتها خاصه. اله دې ته وایي چې مدفول ده یو خاصه انتها د ما قبلي. نو سرتو من البصرة الى الكوفة، کوپا انتها د مزل شوه کو نشوله، او بصره ابتدا د مزل شوه. من ابتدایي ته وایي چې مدخول د من مبدا ابتدا د پار د ما قبلي. نو بصره ابتدا د سیر شوه. اله د انتها دې ته وایي چې مدخول د اله منتها او اخر د ما قبلي. نو کوپا انتها د مزل شوه.
سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من المسجد إلى المدرسة، انتهى د مزل مدرسه شوه، ابتدایي جماعت شو. نو دا ابتدا خاص شولې چې جماعت او مدرسه. نو د من معنی مطلق شروع نه ده او د اله معنی مطلق انتها نه ده. د من معنی ده شروع کول د خاص ځای نه او د اله معنی ده اختتام په خاص ځای. نو من او اله به په دې اله دلالت کې چې خاص مواضع اوسه ذکري چې هغه نه ذکر دلالت نه کوي. دا یاد ساتئ د حروف معناګانې جزئی دي. جزئی معنی دا چې د حروف معناګانې خاص دي. نو خاص به اله حاصلېږي چې خاص مواضع اوسه ذکري. لکه پی د ظرفیت ته یو مطلق ظرفیت ته یو ظرفیت خاصه ده. پی د پار د ظرفیت خاصه راځي. نو پی به په ظرفیت خاصه اله دلالت کوي چې خاص یو څه ذکر. جلست فی المسجد دی چې مسجد وسی نو پی به په ظرفیت دلالت وکړي چې مسجد نه دلالت نه کوي. ځکه حروف په دلالت کې په خپله معنی انضمام د بلې کلمې ته محتاج دي او اسم او فعل محتاج نه وي. دا خو مې ته هسې وضاحت کوو چې هسې پې پوه شئ. ښکته خو کور کې کورکۍ دا کتاب جوړئ. لانها ځکه دا کلمه داله موضوعه للمعنی. دا کلمه داله موضوعه للمعنی. دا کلمه چې دال ده په معنا باندې وضع د معنا لپاره شوی. اما ان تدل یا با بعضی صفات د دې کلمې دای. اما ان تدل یا با بعضی صفات د دې کلمې دای چې دلالت بکوي علی معنن په معنا خپله فی نفسها په اعتبار د ذات سره. دلالت بکوي په معنا خپله فی نفسها په اعتبار د ذات سره. اولا یا با دلالت نه کوي په معنا خپله په اعتبار د ذات سره. کې نه کاو دلالت په معنا نو حرف کې کاو نو اسم او فعل. ما داسې ویل لانها ځکه دا کلمه داله موضوعه للمعنی. دا ځکه و چې دا وجه د حصر دا د هغه کلمې بیانېږي چې دلالت چې وضع د معنا لپاره شوې ده. مهملات وغیره نه وواته. اما ان تدل یا به بعضې صفات د دې کلمې دای. دا بعضو ولې وو ناقد ملام د پاسه لیکلي بعضو صفتها دا ولې وی. دلته په ترکیب یو اعتراض دی. لانها کې ها اسم د ان نه دی. ان تدل خبر دی او دا ان ناسبه مصدریه دی. ان په کلام عربی کې په اقسامو دی. یو د ان مخفف من مثقل. ان مخفف من مثقل دی ته وایي چې دا ان په ځای د ان نه راغلی. نو د لو نه وروستو نه د لو نه مخکې د قد نه مخکې د قد او د سین او د سوف نه مخکې غالبا ان مخفف د مثقل نه دی. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأنه لو استقام على الطريقة. دارنګ قد ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. انه قد وجدنا ما وعدنا ربنا انه قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ان سوف ياتي كل ما قدر واعلم فعلم المرء ينفعه. ان سوف ياتي كل ما قدر انه سوف ياتي كل ما قدر. د سین نه مخکې شو د سوف نه مخکې دارنګ د سین نه مخکې. علم ان سيكون منكم مرضى. علم انه سيكون منكم. نو د ان مخفف من المثقل چې د ان نه بدلی مدخول دغه به خبري او اسم به پټ ضمیري. د ان مخفف مدخول به خبري او اسم به پټي. ان سيكون منكم نو که ته سم پټی شي او غږ وکړو چې ان خو مدخول له نصب ورکوي او سيكون خو مرفوع دی. د ان مخفف دی. یو د ان ناصبه. ان ناصبه ته وایي چې اړی مدخول په تاویل د مصدر. تدل واړه په تاویل د دلالت. تدل واړه په تاویل د دلالت.
نو دلالت مصدر دی د ان ناسبول چې اړوي مقول په تاویل د مصدر د تدل واړو په تاویل د دلالت نو دا ها اسم د ان دی او دلالت خبر دی او خبر حملی په اسم د ان او دلته نه حمل کیږي ځکه ها ذات دی او دلالت مصدر دی نو نه حمل کیږي دلالت مصدر دی صرف وصف دی او ها ذات دی نو حمل د صرف وصف په ذات راغی دا لایغیس دا سوال دی یو جواب دا دی چې دلالت تدل په تاویل د دلالت شو او دلالت مبني للفاعل دی دا په تاویل د دالتون دی لانها اما دالتون خدا رحم کمزور ده ځکه یو ځل به تدل اړه په معنا د دلالت او بیا به دلالت اړه په معنا د دالتون دا تکلیف دی دا جواب کمزوره ده دویم جواب دا دی چې دلته حمل اشتقاقي دی حمل اشتقاقي دی ته وایي چې حمل د خبر په مبتدا په واسطه د زو یا د پی یا د لغو کې حمل د خبر په مبتدا په واسطه د پی یا د زو یا د لغو کې دته حمل اشتقاقي وایي الانسان ذو عدل مثلا چې الانسان عدل انسان خو عدل نه خاوند عدل دی الانسان ذو عدل الانسان له عدل الانسان فيه عدل او دا ستا د عربیت او د منطق شریکه قاعده ده مصدر چې حمل کې په مبتدا او چې حمل اشتقاق مصدر چې حمل کې په مبتدا نو دا به حمل اشتقاقي او حمل اشتقاقي دی ته وایي چې ما بعد حمل کې په ما قبل فواسطه د پی یا د زیاده له ما كان الله ليعذبهم ما كان الله ذو تعذيبهم تاسو په تاسو ندلت حمل اشتقاقي کا لانها اما ذو دلاله لانها اما ذو دلاله خدام کمزور ده ځکه تدل اړه په تاویل د دلالت او به بدل په زور او بس حمل اشتقاقي به کې دام طول ده په عبارت کې طول ده اوږدواله ده صحیح جواب دغه چې نقطې کړه ده چې ها اسم د ان ده او خبره حذف ده لانها من صفاتها لانها بعض صفاتها دا بعض صفاتها خبر ده او ان تدل على معنى في نفسها زال جمله ده بما قبل لپاره خبر نشته د ان خبر حذف ده د ان لپاره خبر حذف ده چې ذو دلالتین ده او دا ان تدل على معنى في نفسها ځان له جمله ده دا خبر ده او دا ځان له جمله ده خبر ده هم ځان له جمله ده او د ان لپاره خبر حذف ده چې من صفته حاله ان لپاره خبر حذف ده چې من صفته حاله او ان تدل على معنى چې ځان له دی یا په بال صفات د دې کلمې دای چې دلالت بکې په معنا باندې په خپل دلالت بکې په معنا باندې په خپل دا پی ظرف ته او نفس مضروب ته نو پی د ظرفیت دی ته وایي چې مدخول د پی ظرف ته پاره د ما قبلی لکه زیدون پی داري مدخول د پی دار دی نو کور ظرف ته پاره د زید شو او ظرف دی ته وایي چې بده کې څه شی وي ما فعل فيه فعل چې بده کې فعلی نو دا نفس مدخول د پی ده او مدخول د په ظرف ته پار د غیري د ظرف یا زمانی یا مکانی او دلته خدا کلمه نه زمانه ده او نه مکان ده ظرف یا زمانی یا مکانی او دلته خو کلمه نه زمانه ده او نه مکان ده دلته څه کې دا مسله دا پی د ظرفیت ته او پی د ظرفیت دي ته ول چې مدخول د په ظرف ته پار د ما قبلی نو لکه زیدون پدار نو دار ظرف ته پار د زید او ظرف یا زمانه یا مکانی نو دلته خو نفس نه زمان دی نه مکان دی څنګه دا ظرف دی نو د آیات ساتي دا ستاسو رزي لیکي د کافي شرحه چې کله عرب نسبت د یو شی وکي خپل ځان ته په واسطه د پی چې کله عرب نسبت د یو شی وکي خپل ځان ته په واسطه د پی نو مقصود دلالت بالاستقلالی نه ظرفیت مرفیت نه ظرفیت
عرب چې کله نسبت د یو شي کې خپل ځان ته په واسطه د پی نو مقصود دلالت بالاستقلالی نه ظرفیت دلته نسبت د کلمې وشو نفس د کلمې ته دا ظرفیت د کلمې ته وشو ظاهري معنا دا ده چې دا کلمه بدلات کې په معنا باندې په نفس د کلمه کې حاضر الکلمې ته راځي ده کلمه بدلات کې په معنا باندې په نفس د کلمه کې نو ظرفیت د کلمې وشو کلمې ته نو عرب چې کله نسبت د شیو کې خپل ځان ته په واسطه د پی نو مقصود ته دلالت بالاستقلالی دې کې اشاره ده چې کلمه په دلالت کې په معنا خپل مستقله ده کلمه په دلالت کې په معنا خپل مستقله ده ستاسو نمونه په تاسو دلالت کوي بغیر د انضمام د کلمې افعال په خپل معناګانو دلالت کوي بغیر د انضمام د کلمې ضربه او نصره دلالت په وهلو په مدد کوي بغیر د انضمام د کلمې او لا یا با دلالت نه کوي په معنا باندې په خپل الثاني قسم ثاني چې دلالت په معنا نه کوي الحرف مسمى کول شو په حرف په لغت کې طرف ته وایي طرف ته شعر شته ده د طرفه چې له وجمجمة مثل العلات كأنها وعلى الملتقى منها إلى حرف مبردي مبرد عربي کې سوان ته وایي سوان الى حرف مبردي الى طرف سوان نو دا سوان دا پیل دی لو چل دی کری کنه لاندې زینری لکه د چاکو نو دا زم طرف شو دین طرف شو حرف په لغت کې طرف ته وایي او په اصطلاح کې حرف یو کلمه ده چې دلالت به نه کوي په معنا باندې فخپله بلکې انضمام د کلمې به غواړي حرف یو کلمه ده دلالت به نه کوي په معنا باندې فخپله بلکې انضمام د کلمې به غواړي یې ته وایي حرف لکه تاسو ته ما وویل حاصل محصول کې بیا بیانو د مین معنا د شروع کول د خاص ځای نه نو مین به په دې اله دلالت کوي چې خاص یو څه ذکر شي کنه دا والاول قسم اول چې دلالت په معنا باندې په خپله کوي اما ان یقترنا باحد الازمنه الثلاثه تاسو